أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ربط د مخی سردار چې مخی آیت نمبر 254 کیو فرمایل یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. اے مسلمانانو خرج کوي خپل د هغه مال نه چې الله پاک تاسو درکړ دی، مخکې د دې نه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې نه تجارت شته، نه پکې دوستانه شته، نه سفارش دی. نو هلته ترغیب و انفاق فی سبیل الله ته. نو اوس دلته فضیلت د انفاق فی سبیل الله بیانوي چې د الله په لاره کې د مال خرج کولو څه فضیلت دی، او د دې سره سره د دې شرایط هم بیانوي. د خدای په دربار کې کوم صدقه چې کوم دا او کوم مال لګول هغه مقبول دي او کوم نه دي. نو په اول آیات کې د دې فضیلت بیان کړی دی چې هغه کسان چې هغوی خپل مال لګوي د الله په لاره کې. نو د هغې مثال چې دی د هغه دانې دی چې هغه وږي زرغون کې، او په هر وږي کې 100 دانې. الله پاک د دې نه دوچنکۍ هم چاته چې وغواړي نو یوه دانه زمیندار چې کوم دی هغه وکري په ځمکه کې، د هغې نه وږی راوخیږي، د هغه وږي نه چې کوم دی په هر وږي کې 100 دانې، د جوارو دا دغه چې دي وږي اکثر. نو د یوې دانې نه هغه یو ډکی را زرغون شي، په هغې کې بیا وږي، په وږو کې بیا ځان د 100 دانې 200 شوې. نو څوک چې د الله په لاره کې خپل مال خرج کوي نو د هغه دومره ثواب کېږي. خو د دې شرایط دا دی چې کوم مال د الله په لاره کې ورکوي نو په هغې پسې بیا زبادنه نه کوي او بدې ردې دا به نه وایي، کنځل به نه کوي، سپکې سپورې دا به چاته نه وایي. نو هله به د هغه اجر کېږي، ثواب به الله پاک هغه له هلو ورکوي. نو څوک چې خپل مال د الله په لار کې خرج کړي او بیا په هغې پسې زبادنه ونه کړي او په هغه سړي پسې خبرې ونه کړي نو بیا د دغه سړي اجر د الله په نزد باندې ثابت دی. په دغه خلقو باندې یری نه به دوی غمجني. اوس بیا فرمایي چې که تاسو چاله څه ورکولی شئ ورکئ، که نه شئ ورکولی نو قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذی. ښه وینا او دغه شانتې د معافی سوال چې کوم دی دا غوره دی د هغه صدقې نه چې په هغې پسې زباده نه او بدې ردي. والله غني حلیم، الله پاک بې پروا دی او صبرناک دی. یو سړی راغی څه غواړي نو هغه ته سپکې سپورې خبرې هغه مه کوئ، بلکې ښه خبره ورته وکړئ چې دې ټایم کې ما سره څه نشته، بیا چې کله وشو در به او یا چې نه ورکوئ نو سپکې سپورې ورته مه وایئ، کنځل ورته مه کوئ، خو وایئ ما معاف کړه، مغفرتونه معافي وکړه، ما ته بخښنه وکړه. نو دا د هغه صدقې نه غوره دي چې صدقه هم ورکړي او وروستو بیا هغه سړی تنګوي. نو بیا دغه خبره کوي چې ای مسلمانانو تاسو خپل صدقات په هغه زبادنې سره او په تکلیف او په بدو خبرو سره مه باطلوئ. د هغه سړي په شان چې هغه خپل مال ورکوي د خلقو د ریا لپاره چې خلقو ځان وښیي او په الله په ورځ د آخرت باندې ایمان نه لري. نو د هغې مثال یې بیان کړی دی. د هغې مثال داسې دی لکه یو خویه ګټه ده او په هغې باندې خاورئ او اچانک هغې باندې باران وشي نو هغه ګټه چې کوم دی د هغې نه خاوره ویسي او دا بلکل خویه خالي پاتې شي. نو دی بیا قادر نه په هغه شي باندې چې ده کسب کړی. الله پاک هدایت دی که قوم کافر ده.
نو دې آیت نه پته ولګېده چې صدقه سړی ورکړي، خیرات وکړي، د الله په لاره کې څه شی ورکړي او په هغې پسې بیا زبادنه کوي، هغه سړی تنګوي، هغه ته خبرې ښې نه کوي، نو د دې دا د خدای په دربار کې قبول نه دی، دا باطل شو. دا صدقه لا تبطلوا صدقاتکم، خپله صدقې مه باطلوئ. نو په دې باندې باطلېږي صدقې، د هغې ثواب بیا خدای پاک نه ورکوي. لکه څنګه چې د هغه سړي د صدقې ثواب نه کېږي چې هغه د الله دپاره یې نه ورکوي بلکې د ریا دپاره چې زما نام نمود او نمایش او دا وشي، د هغې دپاره یې ورکوي نو د هغه چې کوم دی هم ثواب نه کېږي. نو هر عمل چې دی د هغې د قبولیت دپاره څه شرایط دي که نه، د ټول د اولنی شرط دا دی چې د الله باندې ایمان ایمان چې کوم دی دا اولنی شرط دی. چې ایمان نه نو د کفر سره هیڅ عمل چې کوم دی هغه نه قبلیږي. کافر څومره رفاهي کارونه کوي، پلونه جوړوي، اسپتالونه، سکولونه د کونډو رنډو یتیمانانو سره مدد کوي، لیکن د هغې ثواب هغو ته نه میلاویږي. وروستو بیا صورت ابراهیم کې راځي کرامات اشتدت به الريح في يوم عاصفه. د دې مثال چې څوک د کفر سره اعمال کوي، نیک اعمال، د دې مثال د ایرې دی. په ایره باندې اچانک هوا والوځي، هغه ایره کې بیا د پاتې کېدو په خپل ځای باندې ټینګېدو طاقت نه وي، نو هغه هوا سره سیده سره هر څه والوځي، ختم شي. نو اولاني شرط چې دی هغه ایمان دی. دویم اخلاص دی، په اخلاص باندې عمل کوي، الله پاک قبلوي چې اخلاص پکې نه وي او د ریا دپاره وي. نو ریا ته نبي علیه السلام شرک اصغر ویل دی، دا وړوکی شرک دی. او حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې دې سړي ته په ورځ د قیامت وویلی شي چې تا چې د چا دپاره عمل کوه په هغه پسې ځه. الله پاک به ورته وایي زما سره ستا هېڅ ثواب نشته. نو د ریا به پکې نه وي، اخلاص به وي. دریم دا شرط دا دی چې دا د سنت موافق وي. سنت موافق یو کار چې کوم دی دی کوي خو د سنت موافق نه دی او په حق ځای کې نه لګوي خپل مال، نو دغه هم د خدای په دربار کې چې کوم دی قبول نه دی. او بل شرط دا دی چې دا کوم مال چې د خدای په لاره کې ورکوي دا به حلالي که حرام و د هغې ثواب هم د ده نه کېږي، په هغې باندې الله پاک دله ثواب نه ورکوي بلکې الټه عذاب خطر ده دته. نو اوس یو سړی چې کوم دی هغه صدقه وکړي او هغې پسې زبادنه وکړي، بدې سپکې سپورې خبرې دا په هغه سړي پورې وکړي، یا ریا یې پکې صدقه وکړي خو د دې دپاره چې دا خلک خبر شي چې یاره ده څه وکړو او خلک په ځان باندې خبروي، د خدای د رضا لپاره نه وي. نو د دې مثال داسې دی لکه یو ګټه ده، یو غټ کمر دی او په هغې باندې د پاسه خاوره ده، خاوره یو سړی ولګېده، په هغې کې دانې چې کوم دی هغه واچولې، هغې فصل را زرغون کړو، فصل په غټېدو شو، دی خوشحاله دی چې کار وشو، زما چې کوم دی کوم دانې چې ما ځمکې ته حواله کړی وې د هغې نه بوټي را زرغون شو او اوس به دا دانې ونڅي او ماله به د دې نه آمدني چې کوم دی هغه راشي. اچانک په هغې باندې تیز باران وشي، هغه خاوره چې په کومه ګټه باندې ده هغه خاوره چې ټوله ویسي، هغه چې څه یې کرلي وو هغه هر څه برباد شو، هغه دانې مانې او تیغونه او د هغې هغه بوټي هغه هر څه برباد شو. نو دی چې وګوري هغه خویه ګټه پاتې شوې ده، نور پسې نشته. دغه مثال د دې سړي د صدقې دی. په ورځ د قیامت دی په تمه دی چې ما ته به په دې باندې څه میلاویږي او ده ته به په هغې باندې هېڅ ثواب میلاو نه شي. نو دغه خلک چې کوم دی دو چې کوم کار کړی په دې ګټه باندې په خاوره باندې لا پاسه دانې کرلي، په هغې بیا قادر نه وي چې هغه بیا وریبي او د هغې نه څه حاصلات حاصل کړي، هېڅ شي باندې قادر نه وي. نو دغه شانتې مثال د دغه صدقې دی. بیا د هغه خلقو مثال بیانوي چې هغو صدقه کوي خو د الله د رضا لپاره او د دې لپاره چې د ده دا نفس مضبوط شي په نیکو کارونو باندې. د هغې مثال داسې دی لکه په یو دنګ ځای باندې په ډیرکۍ باندې باغ دی، نو هغه باغ چې کوم دی هغې ته چې تیز باران ورسي نو هغه خپل میوې هغه دوچن ورکوي، او که تیز باران نه معمولي شبنم چې کوم دی هغه پرې ورېږي نو هم هغه خپله میوې او دا ورکوي. نو کوم کسان چې د الله د رضا لپاره څه ورکړي د الله په لاره کې ولګوي، د الله لاره چې کوم ده هغه عام ده،
د ټول ناول چې کوم دی د الله لپاره فی سبیل الله جهاد دی، جهاد کې ولګوي، تبلیغ دی، علم دی، حج د سړی ځي په هغې کې هر هغه کار چې هغه نیک کار دی. یو سړی چې کوم دی د خپل کور نه ووت د حلال رزق او د روزۍ د تلاش دپاره د هغې د ګټل دپاره او دی ځي او سفر چې کوم دی د ګناه نه دی، دی پکې د خپلو منځونه او د دې خیال ساتي، په دې باندې دی کرایه ورکوي، دی ګرځي او بهر روان دی سفر کې، دا هم فی سبیل الله دی. په دې کې هم چې پیسې لګوي نو د هغې ثواب به هم کېږي. نو دغه شانې مال چې ولګوي د الله د رضا دپاره وي، د هغې مثال خو د هغه باغ دی چې هغه په غټه ډیرکۍ باندې په دنګه او سرسبز و شاداب علاقه په هغې کې او له پاسه باران ورېږي، هغه د خپل میوې چې کوم دی او دوچن کوي، نو ده چې کوم شی ورکړله د الله په لاره کې هغه د هغې بدلې الله پاک دوچن دی ورکوي. او که ډېر باران نه هغه معمولي باران چې کوم دی هم کافي دی. مطلب دا دی که یو سړی ډېره صدقه وکړي جو هم ښه ده، او که ډېره صدقه نه کوي خو په اخلاص سره کوي د الله د رضا لپاره، کمه صدقه وکړه لکه کم باران چې وورېده هم صحیح ده، هم هغه خپل دغه ورکوي. والله بما تعملون بصیر، الله پاک په هغه اعمالو چې تاسو کوئ لیدونکی دی. ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل، آیا خوښوي ستاسو یو کس چې د هغه دپاره باغ وي د کجورو نه د انګورو نه چې لاندې د هغې نه نهرونه بهیږي او په هغې کې هر قسمه میوې او ده ته بوډاوالی ورسي او د ده ماشومان یې واړه واړه ضعیفان کمزوري، نو اچانک چې کوم دی هغه باغ ته چې کوم دی سخته هوا ورسي چې په هغه کې اوري، نو هغه اور هغه هر څه وسیځي، هغه باغ چې کوم دی هغه تاله ترغه کې وسیځي. دغه شانې الله پاک بیانوي ستاسو لپاره آیتونه لعلکم تتفکرون، د دې لپاره تاسو فکر وکړئ. ای خلقو تاسو د الله د رضا لپاره صدقې کوئ، د ریا دپاره مه کوئ، په هغې پسې زبادنه مه کوئ او چاته تکلیف مه رسوئ. که څه ورکوئ نو د خدای د رضا لپاره بیا هغه خلک تنګوئ مه. اوس یو سړی دی هغه په غلط نیت باندې پیسې ورکړي، نو هغه د هغې ثواب ده ته نه میلاویږي. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی دی هغه دپاره باغ یې هغه سړی بوډا شوی دی، هغه باغ چې کوم دی د کجورو دی د انګورو دی، د هغې د لاندې ولي بهیږي، ښه ښکلی باغ دی، هر قسمه میوې په هغې کې موجود دي. د دې انګورو او د کجورو نه علاوه نور به لښتو په غاړه باندې باغونه دي، هر قسمه میوې دي پکې. اوس دی بوډا شوی دی، د ده ډېر سخت ضرورت دی او د ده د بچو دغه باغ ته یې کتل دي، باغ نه به آمدن راځي موږ به خورو، او بچي چې کوم دی هغه واړه دي، هغو د ګټې وټې او د دې نه دي کاروباره. نو اچانک هغې باندې یو سخته هوا راشي چې په هغې کې اوري، هغه باغ وسیځي، نو دی به څومره خفه په هغې باندې چې زما د ټول عمر خواري چې وه هغه لاړه تباه برباده شوه، په سیند باندې وشوه. نو دقه شانتې چې کوم صدقه د الله د رضا لپاره نه وي، نو په هغې باندې ده ته څه ثواب نه میلاوي، په ورځ د قیامت به دی هسې پاتې شي. نو دغه رنګ الله پاک بیانوي ستاسو لپاره آیتونه لعلکم تتفکرون چې تاسو فکر وکړئ. مثل الذین ینفقون اموالهم، مثال دا کسانو چې هغو خرج کوي خپل مالونه فی سبیل الله په لارې د الله کې، کمثل حبتنا، په شان د دانې دی، انبتت 7 سنابله چې هغه زرغون کړي 2 وږي، فی کل سنبلة 100 حبه، په هر وږي کې 100 دانې، والله یضاعف لمن یشاء، الله پاک دوچن کوي چاته چې وغواړي، والله واسع علیم، الله پاک فراخه قدرت والا فراخه علم والا دی. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، هغه کسان چې هغه خرج کوي مالونه خپل د الله په لاره کې، ثم لا يتبعون ما انفقوا، بیا نه روانېږي په هغه څه پسې چې دوی خرج کړي دي، منن نه لیږي په هغه څه پسې چې دوی خرج کړي دي، منن زبادنه، په خپل مال پسې زبادنه نه لیږي، ولا اذر او نه تکلیف او بدې سپکې سپورې، لهم اجرهم عند ربهم، د دوی دپاره اجر دی د دوی د رب په نسبت باندې، ولا خوف عليهم، نه به یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، نه به دوی غمجن شي. قول معروف و مغفرة، ښه وینا او معافي غوښتله، مغفرت بخښنه، د بخښنې سوال، خیر غوره دی من صدقة، د صدقې نه، یتبعها اذى، چې ځي په هغې پسې تکلیف او زبادنه، والله غني حلیم، الله پاک بے پروا دی او صبرناک دی. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تبطلوا صدقاتکم، تاسو مه باطلوئ خپلې صدقې بالمن والاذى،
پس بادن سره او په تکلیف سره کلذي ينفق ماله په شان دا هغه سړي چې هغه خرج کوي خپل مال رئاء الناس د پاره د ښودنې د خلق ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او ایمان نه راوړي په الله پر ورځ آخرت باندې فمثله كمثل صفوان نو پس مثال د په شان د مثال د هغه خویه ګټې دی عليه تراب چې په هغې باندې خاوره فاصابه وابل ورسې هغې ته تیز باران فترکه صلدا نو پرېږدي هغې لره خویه ګټه لا يقدرون على شيء مما كسبوه قادر دو په هغه شي باندې چې دوی کسب کړي والله لا يهدي القوم الكافرين الله پاک هدایت کوي قوم کافر ته ومثل الذين ينفقون اموالهم او مثال هغه کسانو چې هغه خرج کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله لپاره د لټولو د رضا د الله تعالی او تثبیت من انفسهم او لپاره د مضبوطولو د خپل نفسونو کمثل جنتنا په شان د هغه حال د هغه باغ دی بربوتن چې په ډیرکۍ باندې اصحابها وابل چې ورسي هغې ته تیز باران فآتت اکلها ضعفین نو ورکړي هغه خپله خوراک خپلې میوې ضعفین دوچن فإن لم یصبها وابل که چېرته ونه رسي هغې ته تیز باران فطلن نو بیا هغه نری باران کافي دی والله بما تعملون بصیر الله پاک په هغه عمل باندې تاسو کوئ لیدونکی دی ايود احدکم ان تکون له جنة من نخیل آیا غواړي ستاسو د یو کس چې وي د هغه دپاره یو باغ د کجورونه و عناب او د انګورونه تجري من تحتها الانهار چې بهیږي د هغې د لاندې نه وري له فیها من کل ثمرات او د ده دپاره په هغې کې د هر قسمه میوونه وي واصابه الکبر او ورسېده ته بوډاوالی وله ذریة ضعفاء او د ده دپاره ماشومانې کمزوري فاصابها اعصار نو ورسي هغې ته تیزه هوا فيه نار چې په هغې کې اوري فاحترقت نو وسیزي هغه باغ كذلك يبين الله لكم الآيات دا رنګ بیانوي الله پاک ستاسو لپاره آیتونه لعلکم تتفکرون د دې لپاره تاسو فکر وکړئ ربنا ظلمنا